IMF نه چې مونږ کله قرض رالو نو هغه نوي شرایط چې دی هغه په مونږ ږدي لکه مثلا هغه پېټرول کان کدي څه قسم نور شي نه چې دی هغه دا ګران کوي نو حالو به مونږ تاسو له دا قرض درکو او کله میډیا تاسو ګورئ او زمونږ کوم وزیران چې دی نو هغه دا و چې IMF زموږ په ملک کې چې دی د نکار نشته نو عوامو ته چې دی هغه IMF چې دی هغه بدنام کړي نو مونږ وای دا IMF چې دی د زموږ سره زیاته کوي نو اصل کې چې دی د IMF وای ست او د دې سره د روپۍ د کم طرف راځي او دا شرایط چې دی دا ولې په مونږ باندې دي دا ته په دې ویډیو کې خو ویډیو چې دا به زموږ سره تر اخره پورې ګورئ یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له لازم ورکړئ اصل کې IMF چې دی د دې لپاره جوړ شوی دی په دنیا کې چې کم ملکونه دي نو بدی کې ځینې ملکونه چې دی هغه کمزور دي او ځینې چې دی هغه مالدار دي نو کم کمزور ملک چې او هغه دیوالیا کې تاسو به ورېدل لکه سریلانکا چې د دیوالیا شو د تاسو د پاکستان به ورېدل چې په ملک ډالر نشته او دیوالیا کې او کله چې IMF قرض ورکړي نو د ملک چې دی ډیر اوچت شي لکه د ډالر ورکړي نو د خپل کاروبار چې دی دا روان کی نو دا IMF اصل کې د دغه د پاره د دې ملکونو د پاره جوړ شوی دی چې دا بدیل قرض ورکړي وس یو ملک نه تر روپۍ رااله او تعالی غ ملک روپۍ در نکړي نو ستا ملک په لازم دیواله کیږي نو دی IMF جوړ کړی دی د ټولو ملکونو په شراکت باندې دا IMF جوړ کړی نو دی به د ملکونو نه چې دی قرض روپۍ ورکړي نو ځینې کسان بو چې د دې سره د روپۍ د کم طرف راځي د IMF سره نو په دې دنیا کې د ملکونه دي چې هغه مالدار دي هغه الټه روپۍ دي نو هغه د دې IMF سره چې دی روپۍ خو دي زبل د دې مثال درکم لکه پاکستان کې چې څنګه بانکونه دي لکه بانک کې ځینې مالدار خلک هغه روپۍ خو دي هغه روپۍ چې دی په بانک کې پراته او ځینې دي خلک چې هغه د بانک نه قرض رالي نو کله چې تاسو د بانک نه قرض رالي نو هغه به تاسو د کور کاغذونه غواړي یا به تاسو د ځمکې کاغذونه غواړي د قسم سبا نه غواړي نو تاسو لا قرض چې دا هغه درکې نو دغه شانتي د IMF شرایط دي چې تاسو هغه شرایط ومنئ نو تاسو لا به هغه قرض چې دا هغه به IMF درکې نو څنګه زموږ په پاکستان کې شرایط دي نو موږ وای دا زموږ سره ظلم کوي دا د دې د وجه نه دا شرایط دي چې په پاکستان کې دغه آمدن دومره نه داغي چې دا غوغه سود ورکي چې کله ته دا غوغه سود ورکول شي نو حلو به تعالی هغه قرض درکې کته دا غوغه سود هغه روپۍ نشي پوره کولای نو تعالی هغه چې دا قرض نه درکې لکه مثلا وس یو ملک ته داغه 200 روپۍ آمدن ده او IMF قرض ورکي او داغه 300 روپۍ سود جوړيږي ناغه دغه ملک نه ورکي او ته چې پلان شي چې دا ګران کچ د 300 روپۍ وګټي چې مال د 300 روپۍ د سود راکول شي نو دغه د وجه نه چې دی IMF بدی ملکونو باندې دی دغه شرایط دي نو په پاکستان کې دغه د وجه نه چې دی میډیا هم بدنام کړی دی او کوم وزیران چې دی هغه هم بدنام کړی دی لکه IMF ته چې دی هغه ته ګناه نشته خو زمونږ ملک ته لکه دله چې قرض راشي نو دغه وزیران او دغه میډیا ولا بدی باندې تقسیم شي نو دی بیا خالی مونږ ته هغه IMF چې دی هغه بدنام کړی نو د IMF بدی کې صدقه نشته هغه دغه ملکونه چې دی دا راوچته د اصل کې د دې لپاره جوړ شوی دي که ویډیو مخ وغشي نو یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو لازم کړه دا سنور ویډیوګان لپاره زموږ د فیسبوک پیج هم د ځان سره فالو کړئ او یوټیوب چینل چې دی هغه هم د ځان سره سبسکرایب کړئ